बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو، نن تاسو سره یو مختصر غوندې یو وړه غوندې ویډیو شیر کول غواړم چې داسې هلکان ماشومانان چې کم هنرمند کسانو سره کار کوي، که هغه ترکاڼ وي، که لوواري، که ګلکاري، که هر یو شیز وي چې کار ورسره کوي ملګرو، نو هغه استادانو له هغه مشرانو له دا پکار دي چې د داسې وړو خیال وساتي او هنر چې کوم دی په شپږو میاشتو کې زده کولی شي، نو کوشش دې وکړي چې هنر دې ورته زده کړي، ځکه چې داسې واړه چې کله مور او پلار داسې مصرانو سره کښېني نو هغوی په خپل ځان باندې سخته تېروي، نرمه تېروي، صرف د دې دپاره چې یاره دا بچی به مې هنرمند شي، سبا به کاریګر شي، دی به 2 روپۍ کور ته راوړي، زموږ د کور چوله به چلیږي. نو څه داسې کسان دي چې داسې واړه ورسره کښېنئ په شاګردۍ باندې، نو هغه کسان هغې شپږ میاشتې پیسې جارو کوي، اوبه پرې وړي او سپیانې ورباندې کوي، خو کار ورته نه ښیي، د شپږو میاشتو په ځای شپږ کاله ورباندې تېر کړي، خو هنر ورته ونه ښیي. نو ملګرو، هغه خلکو ته مې ریکویسټ دی چې د داسې غریبانانو او ماشومانو خیال وساتئ، د دې کمزورو خلکو هنر ورته وښایئ چې دا داسې مه وایئ چې یاره دلته به زه هنر وښیم، دی به سبا ماته دوکان وباسي، بیا به زه به څه کوم، زما کار به نه کېږي. نه چې ته دلته هنر ته وښیې نو هغه رب الجلال به چې کوم دی تاله د دې په بدل کې دونه څه درکړي چې هغه به د نه ختمېدو وي. ملګرو، کوشش وکړئ چې خپل شاګردانو ته کار ښایئ او غریبانانو سره هیلپ کوئ چې الله دې راضي شي. ملګرو، دا زما د ملګري دوکان دی جمشید په پجګۍ روډ باندې، ډېر تکړه استاد دی او نن د دوکان ته زه راغلی یم او ډېر ښایسته کار کوي، د موټر سایکل او سپیر پارټ هم ورسره دی او دې چې کوم دی په خپله باندې د موټر سایکل د انجن نه والې تر څونه باډۍ پورې څونه کارونه دي، نو دا دې ټول کوي، ډېر ښه سړی دی. نو چې موټر سایکل کې هم کاري، نو جمشید استاد د دوکان نښه پته یاد لرئ. ډېره مننه، شکریه.